یو بوډه ونه د هغې بچی مړ شو دغه یو زوی او بوډه نو هغې به وی په دې بچي مې جوړ څه چل شوی دی مړ نه دی نو کله به یو ډاکټر له تله کله بل لاوي ورته وی بیا دا مړ دی بچی یې نه ښخاو شپه ورځ پکې تېره شوه بچی یې نه ښخاو په دې کې یو هوښیار سړي له چا بوتله نو هغه ورته وایي یاره ما سره یو دم شته او چې زه هغه دم په اوبو چوپ کړم ته په بچي باندې ور واچې اوس به راپاسې جوړ به شي ښه نو وایي دا خو لږ چوپ کړه که نه وایي یاره داسې چل دی چې د داسې کور اوبه ماله راوړه چې هغې کور کې مړې نه شوې نو په هغې اوبو بیا دم ومه یو کور له ورله ورته تاسو کې مړه شوي دي مونږ کې خو بلا مړې شوي دي بل کور له ورله هغې مونږ کې مړې شوي دي یو کور هم داسې پیدا نه کړه چې هغې کې مړې نه شوې بیا هغې هوښیار له راله وی داسې کور خو مې پیدا نه کړي چې هغې کې مړې نه دی شوي نو ستا کور کې مړی شو که نه بچی دې مړ دی بس دا ښخوه واپس جمدي کېدل نشته نو دا مرګ دی د هر چا په سر باندې را روان دی رب ذوالجلال ته به ځان نږدې کې نو بیا به کامیابي او چې د الله نه لرې کامیابي نشته یو بادشاه تیر شوی دی علمگیر بادشاه نو د ده یو وزیرو نو چې کله د وزیرو هغه وزیر یې مړ شو د هغه بچی پاتې شو خو داسې قریب البلوغ بالغ پوره نو راکوټ نو بعضې کسان ویله دا بچی بادشاه ته یې دا د پزې وزیر کا بادشاه وی ری ولې رالم نو چې دا ماشوم یې راوست نو بادشاه له تالاب په غاړه ناست نو چې دې ماشوم ته وکتل نو ده سره ټوکې کولې نو دا ماشوم یې د دې دواړو لاسو نه ونیو او هغې تالاب ته یې ور ځوړند کړ ورته یې ډوب دې کم په دې اوبو کې ورولې غورځوم ډوب دې کم دا ماشوم وته سوی وی چې د کم انسان لاسونه ستا په شان د عظیم بادشاه په لاس کې وي او چې کم انسان ستا غونتې عظیم بادشاه ته نږدې وي نو د هغې د ډوبېدو سیاره ده چې هغې به ډوب شي زه خو تا ته نږدې یم بادشاه وی دا ماشوم هوښیار دی د پلار په ځای وله وزارت ورکړي نو چې کم انسان داسې لوی ذات ته ځان ور نږدې کړه د هغه په جهنم کې بیا د غورځېدو سیاره په هغه باندې په قبر کې د مارانو یره څه ده په هغه باندې په قبر کې بیا د تیارې سره ده خو چې رب ذوالجلال ته دې ځان ور نږدې که بس بیا به کامیابي حضرت فضیل ابن عیاس رحمت الله علیه دا ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی د ده نه چا تپوس وکړه یره دا تا چې دا هر څه پرېښودل او تا نه دومره تقوادار انسان جوړ شو د دې سبب څه دی بعضې وخت کې د یو انسان د هدایت دپاره الله څه سبب وګرځوي ده ورته وی زه ډېر زیات اواره وم او داسې ګډ وډ به ګرځېدم داسې مونځ او دس مې پوره نو عبادت مې نو شراب به مسکل اواره به ګرځېدم بد عملو یو وینځه مې خوښه شوه ډېره زیاته خوبصورته هغه وینځه مې واغېسته د هغې نه رب ذوالجلال ماله یو ماشومه لور راکړه او هغه ماشومه لورم ډېره زیاته خوبصورته وه ښایسته دغې ماشومې جینۍ سره د خپلې لور سره به چې لږه غټه شوه ما به ورسره خبرې کولې په ګینټو ګینټو به ورسره لګیا وم ابه زما دې غېږ کې وه کله به یې زما ګیرې ته لاس واچو کله مخ ته کله به یې ښکلولم هغې ما سره ډېره مینه کوله چې چېرته به تلم نو دا خپله لور به مې ځان سره ګرځوله زما هغې سره مینه وه د هغې ماشومې ما سره مینه وه او دا واړه دا چې واړي نو د مور او پلار تاسې مولاد ډېر زیات ګراني او ماشومان نور هم دا خواږي نو وی زما دا لور څه وخت حالت داسې راغی چې دا بیماره شو علاج مې وله شروع کړو لکه د اوبو په شان مې په دې باندې پیسې ولګولې خو زما ایس دې لور ته علاج پیدا ونه رسوله یو وخت داسې راغی چې زما دا لور مړه شوه نو چې کله زما دا لور وفات شو او دا مړه شوه نو چې دا ښخه شوه بس په ما باندې دا رڼا روس تیاره شوه کم مرګرو سره به ناسته را باندې ښه نه لګېده خوراک را باندې ښه نه لګېده د شپې چې به اوده کېدم هم به مې دې بچی سره خبرې کولې او په دغې جړا جړا کې به زوده شم دروازې به ما چې دا ځان ته را یادوله ما به جړل دا زندګي را باندې د دنیا داسې تنګه غونته شوه یو شپه اودیم د شپېسم لاستم او دا لور مې ځان ته داسې را مخې ته کړې ده او جاړم ډېر زیات مې د لور پسې وجړل
په دغه حالت کې زوده شم وې د شپې خوب نما چې خوب میولید په خوب کې زویم چې را قیامت ته او د محشر میدان ته خلک روان دي او دا مړي ټول د قبر نه را پاسېدل او دام د محشر میدان ته روان شو وې زم د محشر میدان ته روان شم خو دغه وخت کې زه ډیر زیات غمجن یم چې یا الله زما خو اس عمل نشته اس نیکه مې نشته دا بس چل کېږي دا ټول خلک د محشر میدان ته روان دي زم روانه اوس په اخر کېږي څه وی روانه مو دغه سوچ کې وی چې نو قتل داسې شاته مې کشار غونتري وی چې هغه کشارو پس مې شاته او قتل نو یو خامار دی لوی عجدها غټه وی ما پس را روانه ده وی چې دغه عجدها ته مې قتل وی بس غر مې والی وی هغه را پس را غر والی وی زمخ کې مو د امر او د عجدها را پسې ده چې څومره زه تیزیږم مگر پسې تیزیږي وی کله ته په یو تو شمدار ما پسې راتوشي بیا ته په بل طرف باندې تو شمدار ده بیا ما پسې راتوشي وی یو غر ته ختم هغه غر ته را پسې دار او ختم وی ما وی چې د غر نه به هغه بل طرف ته کوشم وی چې اخوا مې د کوزیدو رادو کوم قتل وی جهنم دی لمبي غرغندې چې خېږي وی واپس د غر نه را کوشم دیب دام را پس را کوشم وی په دې میدان کې زمن دیوا مو دا اجدها را پسې چې یو خوازم دا خوا راځي چې بل خوازم دا اخوا راځي وی بیا ته غر ته ختم وی دا را پسې بیا غر ته راو ختم وی بیا مې ویل د غر نه خوا کوزېګم چې مې قتل بیا د جهنم غرغندې وی بیا د غر نه را واپس شو وی دا را پسې بیا را کوشم وی یو بوډا سپین کې سره د کونټه ور سره دا او داسې د چهره کې او د مخ کې روحانيت ته سپین جامې چولې کمزورې ته وی چې دا ډکو یو ډانچا غونټه دا هغه بوډا له میرا منډه کړې وی هغه ته وی چې الله لپاره زماله کې امداد وکړه او د دې اجدها هو زه مقابله نشم کوله او دا ما رانی شي جهنم ته مې غورځي وی هغه بوډا بابا ما ته وای چې ته ما ته وګوره ځان له دا ډکو ډانچې ما زستایس امداد نشم کول غونته غر دی او پاغي کې د مسلمانانو امانتونه دي ورشک استاس امانت پکې نو مدد بدر سره وکي وی د پر خبره پوی پورا پوی نشو مزکه خیبت ور باندې وی غر مې والی وی د مار امر پس را غر والی وی بیا د میدان کې د اجدهوز غلولم وی بیا اخر کې د بابا لرالم وی ما وته چې الله لپاره اجدها نه مخلاص کا سمدد خورا سره وکنه وی ما ته وی چې تما ته وګوره ز په خپل د اډوکو ډانچې مدد لو نه کمزورې ما ایس مدد ستانه شم کولې تا ته خو مو چې دغلت ګول غونته غر دی پاره کې د مسلمانانو امانتونه دي نو ورشک استاس امانت پکې پکار به راشي وی دا خبره مې په غور سره اوریده وی غر مې والی غر هغه ګول غر مې صحیح کې هغه پسې ورالم وی دا دهاره پسې ده چې هغه ګول غر ته ورسېدم وی پاره باندې پرشتي ولاړې د پهره په لګول اچولې وی چې هغه پرشتو زولیدم وی زری راته هغه دروازې راغی کوله وکړي وی دن یو منزل له وی چې میو قتل نو پاره کې کمرې دی وی د ماشومان رامن ډکړې بارتا وی ما ته هغه پرشته وی چې ول استام سو یا ماشومان ما ته وی چې استام سو مړ شوی دي سو وی ما وته چې او زمام یو لور مړ شوی ده وی اره ماشومانو کې مې نظر وکړ هغه خپل بچي مې پکې پیدا نکړه وی پدې کې چې مې داسې برو قتل نو بر ګلری ده او پاره کې زماغه ماشوم لور ولاړه وی چې ما ته قتل وی ما ته وی چې بابا دی خو راشه او دا دهادر پسې سکای وی دا الله سره پسې دا سره راخته کړ وی چې ما ول الله سور کای کې دومره طاقت او چې بالکل هغه ګلری ته چتا کړ او دنه داغه کمره واغه ته بوتل مو خولي را لپاکي چې باز بابا غم جن نشه داج ده هاته پس دلته نشرات له او دا دوړ له سونه زمانه توکل او زما د غیږ کې ځان را ورځو وی بس چې داسې دمشو مچ ساندازه نشته
او دا لګیا د ما سره په خوب کې د مینې خبرې کوي کله رانه ګیره راکوي کله راله په سر کې ګوتې وي کله مې په یو مخ کولي کله مې په بل مخ کولي خدا بابا چې د هار علنه گیر کړي او د مینې محبت خبره ما سره کوي وی ما وته چې بچي دلته تسکه وی ما ته وی چې بابا قران پاک را نیمګړې پاتې و مې شروع کړې ختموم کنه وی بیا وته ما وی چې بچي دا دها سو چې دا ما پس را روانه وی ما ته وی چې بابا دا ستا هغه بد عملو چې تا د الله په نافرمانو کې کوم ژوندۍ تیر کړې ده مونږ او داس بدنو بد عمل دی نو هغه بد عمل دی دغه ادعا شکل اختیار کړو او تیر انوي جهنم ته غرزولې وی ما وتوی چې بچي مال خو پلار باندې یو بوډا مخله راغی سپینه جامې یې کونټه ور سره وا مزیدار خشته شکل دا سوکو وی ما ته وی چې بابا داستانه ک عملو کله نا کله خو به منظم کو کرنی عمل بدیم کو خدا نیک عمل دی کمونو دا کمزور نو تی دا غبد عمل نه نشو اخلاصولې دا دهانه ته نشو اخلاصولې نو زکه درته وی چې ورشه کدغل ته سامانتی ناغي پسې لال شه وی دې سره مې دا خبره کوله او دا معشوبه ما ته وی چې د قیامت رشینو بابا زبستا په انتظار مخه وی پدې کې بس راويخ شو وی چې راويخ شم اقد خوب هغه hebat واري مې خولي را باندې دي وی ما چې شکر دې الله چې راويخ شم رونو چې عمل دې بیا بدی نو بیا به بد عمل د الله د عذاب نه څنګه خلاص کی